सरकार बिल्कुल जी मोंग वगूर नन जमुंग दिल चिकम दा एहतजाज विदा हम दिल ता उमददे हवाले सर द इंडिया तरफ न चिकम द शपे चिकम द गशवे दे या मिसाइल द गशवे या कम गई ऑपरेशन करे नो यकीनन दा द मजम्मत दगा दे او موږ نن دلته راټول شوي هم د دې دپاره چې د دې مذمت وکړو پکار خو دا ده چې موږ ملکونه چې کوم دی هغه یو بل سره د ورورولۍ د تجارت د امن خبرې وکړو او دلته داسې ده چې لګیا دی د جنګ خبرې کېږي او د جنګ یو ماحول جوړ دی نو پکار خو دواړو ریاستونو له همدغه دي چې کینی که داسې څه مسلې وي څه ستونزې وي د هغې د حل لارې راوباسي د جنګونو وخت نه دی ځکه چې دا وخت چې کوم دی دا د امن دی د روزګارونو دی تجارتو دی ځکه که انډیا ته موږ وګورو هغه هم یو ډېر لوی آبادي لري دغه شان که پاکستان هم دی نو هغه هم یو ډېر لوی آبادي او خلک لري د ملکونو چې کوم دی د جنګونو نه علاوه هم ډېرې ستونزې او مسلې وي نو پکار دا دی چې د جنګونو نه بځې موږ امن طرف ته راشو اعوذ بالله چې نن کوم په اوبو کې احتجاج وکړو د انډیا خلاف زموږ د ناظمان ملګري څومره په اوبو خلکو ټول د علاقې راغونډ شوي په اوبو تحصیل والا نو دا هغه یو غلط اقدام کړی و زموږ مدرسې او جوماتونه شهیدان کړي وو د هغې خلاف راوتي وو نو موږ پاک پوسټ سره ولاړ یو او خپلو ادارو سره شانه په شانه نن چې موږ په ټیمې کې د زموږ ملګري چې راغونډ شوي دي څونه او موږ یو احتجاج وکړو دې لپاره موږ چې زموږ په ملک کې خاص کر انډیا دا کومې کاروۍ چې کوي د دې موږ بھرپور مذمت کوو ځکه چې دا د مذمت قابل دي او ښې نه دي کړي چې سی کړي جومات سره دا یو اسلام سره اسلام باندې یو اټیک کړی دی او اسلام باندې اټیک باندې نه پکار ځکه موږ مسلمانان ان شاء الله تعالی موږ سره د کلمې یو زور دی هغه ټیک دی ای سودیونه زیات دي موږ ته کم یو ان شاء الله ای ته موږ تیار یو موږ جنگ نه یریو هېڅ نه یریو لیکن صرف دا وایو چې جګړه ښه شی نه دی لړۍ ښه شی نه دی نقصان دی د دواړو ملکو لیکن هغه ای سره دین نشته موږ سره دین شته او په دین باندې به انشاءالله موږ هغې نه هر یو شی به ګټو او باقي موږ د فوج دی نو موږ انشاءالله د فوج سره ایبیو او ایو انشاءالله موږ انشاءالله ټولو نه مخکې به موږ فوج سره یو کوو او پاکستان زنده‌باد پاک فوج زنده‌باد